هارون الرشید یو بادشاہ تیر شوی دی د عدل د انصاف بادشاہی کړی دا او د هغه ټول رعیت په لاس کې و یو ځل اعلان وکړو وی د بیت المال نه د حکومت د پیسو نه د خپل ځان نه یو جماعت جوړوم د خپل ځان نه یو جماعت جوړوم خو یو کس په پدې کې چاندا نه ورکوي هارون الرشید بادشاہ وی زه په خپل جماعت جوړوم په خپل پیسو جوړوم ځان پسې صدقه جاریه جوړوم جرنیلانو کرنیلانو ټولو لاندې طبقو والا خلق وی بس ته جماعت جوړې بس صحیح د جوړ کا بادشاہ سلامت او کو چا پدې کې لګ اخلاص کو نو هغه سره به زما کار وی زه په خپل پیسو جماعت جوړوم زمکه واخستا د بغداد پسیمو یو عظیم الشان جماعت تیار شو هارون الرشید بادشاہ جماعت جوړ کړ چې کله افتتاح شو د افتتاح نه وړاندې جماعت چې کله تیاریږي جماعت جوړیږي په دغه دوران کې یو غریب مزدورکار سړی د بغداد د سیمې اوسیدونکو د هارون رشید د جماعت په خوا تیریږي وی دا څه جوړیږي مزدورانو ته وی دا جماعت جوړیږي په جلاش دا څوک دا جماعت جوړي دا بادشاہ وخت جوړي نو پدې کې چاندا ورکول شته کنه هغه مزدورانو ګلکارانو افسران چې کوم موجود هغه وته نه هارون رشید بادشاہ اعلان کړي کو چا پدې کې چاندا ورکړه به سزا ورکوم دا په خپل پیسو ځان له شخصي جماعت جوړوم هارون رشید ته پته و چې په جنت کې به یو بنگله جوړیږي کنه ځان د پاره په جنت کې بنگله تیاری جماعت کې چاندا ورکول نشته ز په مخه د غریب ته وي هغه ډېر خپه شو روان شو په لاره روان دی د خپل وخت مطابق چې کومه دیاړي وه هغه دیاړي راغېستله مزدوري کړې ده روان دی سترګو نه اوښکې روانې سوچ کوي چې راځه بازار ته پټ د شپې لاړ شه هارون رشید دې نه څه خبرېږي او یو څو خښتې به والمه او هغه خښتې به وړم او د دې خښتو سره به میلو کوم چې کومې خښتې دلته پرتې دي بادشاہ دې نه څه خبر دی ماله به څه سزا راکړي د شپې څوکیداران خو نشته تللی دی 200 یا 300 روپۍ چې کوم د هغه وخت د هغه علاقې کې مې پیسې مزدوري نن بچوله په دې باندې سنالم لاړه هغې د هغې بازار کې خښتې واغشتې د شپې ناوخته ټیم کې رالو پټ پټ راته او په ځان باندې بورقه په سر کې د زنانو په شکل رالو هلته کې اوړي روړي بس غلې غوندې هغه څو خښتې په هغې کې کېښوې وي زه زما کارو شو بادشاه دې نه څه خبر دی کله چې جماعت تیار شو اوږده واقعه د مختصر بیانو جماعت چې کله تیار شو بادشاہ سلامت هارون الرشید افتتاح د جماعت کړه علما راغلي دي صلحا راغلي دي داسې شیز پکې پاتې شوی نو چې مثال پاغې کې یو شیز کمی را پیدا شي مکمل جماعت تیار شو افتتاح شو دعا شو او بیا هارون رشید ټولو ته مبارکیو کې پدې کې موس کوي عبادت کوي الله پدې کې خوشاله وي هارون رشید بادشاہ چې کله د شپې وده شو کنه خوب ګوري د جنت په بنگلو کې روان دی په جنت کې مزل کې ګوري یو بنگله وکتا لیکلي دا بنگله لیکلي د پاسه هارون رشید خلیفہ دا بنگله د هارون رشید بادشاہ بنگله دا خوا کې چې وکتلو مکه شان بنگله تیار شوې ده داغه د بنگلې په شان یو شان بنگله ده هارون رشید بادشاہ وی دی خپل بنگلې ته خو نظم دا خو زما په نوم جوړه ده راشد خوا کې دی بلې بنگلې ته ننوځه وګوره چې دا بنگله خو زما د بنگلې په شان ده دا به زما د ښځې جوړه شوې وي لکه یو ځین یو بیبي دا به د هغې وي نو
کم چې دربانچی ولاړ په جنت کې د بنگلې په څوکیدارې هغه ته شاته لال شاه هارون رشید ستا بنگلا په دنیا کې د الله کور جمعات جوړ کړی ستا بنگله دغه ده دې ته مرازا دا بنگله د چا ده وی دا بنگله چې تاسو ر جمعات کې چا اخلاص کړی دا بنگله دغه ده هغه ما خو اعلان کړی دی چا په جمعات کې اخلاص وکړو بادشاہ سلامت د خوب بیدار شو یو ورځ افتتاح شو په دویمه ورځ باندې جمعات ته ټول خلک روغتل رعیت کې یو کس په نه پاتې کېږي ټول به جمعات ته راځي که کم سړی په کور کې پاتې شو سزا به ورته ملاویږي بادشاهي وخت چې د دنیا کوم حکم وکړي به کور کې څوک پاتې کېدی شي اوس چې د دې زمانې وزیر اعظم وایي چې ټول به اسلام آباد ته راځي اول به زه روان یم او بیا به تاسو ټول روان یې ځکه وایي که نه نه هارون رشید بادشاه د عدل بادشاهي کړې ده د عدل او د انصاف بادشاهي کړې ده هغه وایي ټول جماعت ته راشئ ټول خلک یې روغوښتل منبر د پاسه ودرېده تقریر کی واز او نصیحت کوي وی دا جماعت ما جوړ کړی دی په خپلو پیسو باندې چا ته سم نه ویم ما اعلان کړی کو چا په دې کې چانده ورکړه سزا به ورکوم چا ته سم نه ویم چا چې په دې کې اخلاص کړي هغه کس د الله د رضا دپاره زما خوا ته راشي زه ول انعام ورکوم زه انعام ورکوم یو کس نه راپاسي هغه چې څو خښتې پکې چولې غریب سړی آخر کې ناست دی هغه ورو را روان دی د بادشاه سلامت خوا ته رالو ای بادشاه سزا خو به نه راکوي نه سزا نه درکوم ال راته وایه څنګه دې په دې جومات کې چانده ورکړې د اخلاص څه شی دې پکې اخیستی دی ای بادشاه زه خو د ورځې 200-300 دیاړې لمه زه حیران شوم ومې جړل چې په دې جومات کې دا پیسې ورکوم پیسې نه قبلېدې خلق وی پیسې ما چو چاندا بادشاہ سلامت به سزا در کی پدی جلا جلا کې لاړم د شپې بازار کې مې اوسو خښتې واغشتې او استاد جمعات په دې خښتو کې مې واچولې مې بادشاہ دې نه څه خبر دی بس دا یو عمل مې کړی دی که سزا راکې که جزا راکې که څه راکې هغه وی سم نه در کوم الله په جنت کې یو کور در کړی دی زه به څه در کوم زه خو بادشاهي وخت یم الله تبارک وتعالی مال په جنت کی بنگله تیار کړه خوب می بیگا کتلې او زما د بنگلې سره ستا بنگله یو شان جوړه شوې ده دروازه یو شان د سینتریم په ولاړ دی څوک ته پریدیم نه بغیر د تا نه اور ته چې کله وفات شي هغه بنگلې ته بځې بادشاہ سلامت اعلان کو جمعه شهید کې باس جمعه شهید کې زما حکم دی چې په 3 ورځو کې جماعت مکمل شهید کې هغه زما بنگله خو تیار شوه اوس به یو شان چانده اچو چې د چا څه د وسه کېږي مشترکه به یو جماعت جوړو اوس هم د بغداد په سیمه باندې هغه جماعت آباد دی مشترکه به یو جماعت جوړو ټول به د خپل وس مطابق اخلاص او امداد کوي جماعت به جوړیږي چې جماعت جوړیږي د ټولو پکې به حصه راځي بس چا 100 روپۍ چا 1000 چا 100 زنانو پکې خپل زیورات او کالی لړ کړل چې وی په جنت کې بنگله ملاویږي نو ولې بادشاہ سلامت خوب کتل ځان خو نه وي کروڑونه روپۍ په جماعت لګې دی جماعت شهید کی واپس پدرې مسلورم ورځ جماعت تعمیریږي عظیم الشان جماعت جوړ عظیم الشان دا غینه په 100 چنده خسته جماعت جوړ شو